أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة 22 نمبر آیات الله پاک د بنی اسرائیلو باندې خپل نعمتونه او بیا د هغوی سبدیانی ذکر کړلې چې دوی کې دا قباحتونه دي چې دا الله پاک حکم منینا او کله چې د موسی علیه السلام د طرف نه داغه حکم راشي دوی انکار کوي پکې ځان لا د نه منلو د پاره باندې جوړي. نو په دې آیات کې الله پاک دوی ته او نور ټول خلقو ته یو عام دعوت ورکړي او داغه نه پس ته بیا الله پاک چې کوم په دوی باندې نعمتونه کړیو داغه تذکرہ کوي. ان الذين بشکا خلق امنو چې ایمان راوړ دي چا چې ایمان راوړ دي په حضور صلی الله علیه وسلم باندې والذین خلق هادو چې يهوديان دي يهوديان چې دي دا د حضرت موسی علیه السلام منون کو تا ویل کیږي والنصارى خلق چې نصارا دي نصارا د حضرت عیسی علیہ السلام منون کو ته ویل کیږي دوی ته نصارا د دې وجه نه ویل کیږي چې حضرت عیسی علیہ السلام تب چې کله دوی پاغه باندې څه پریشانی راويستا نو حضرت عیسی علیہ السلام به وی چې من انصاری الی الله زما مددګاران څوک دي نو قال الحواریون نحن انصار الله نو د دې وجنه دوی ته نصارا ویل کی والصابئین او صابئین صابئین چې دا د دوی خاص مذهب یا خاص کتاب نشتی بلکې هغه چاته ویل کیږي د دوی یو طریقه دا وا چې د مختلف مذاهبو لکه د دین ابراهیمی یا دین موسوی یا دین عیسوی ناغي کې چې کومه خبرې د دوی فقې وی هغه به دوی اغستې وی او پاغي باندې به دوی عمل کاو نو دی وجنه دوی ته صابئین ویل کیږي. دی ټولو ذکر الله پاکو او دوی ته وی من آمن بالله چا چې په الله باندې ایمان راوړ چا چې په الله باندې ایمان راوړ په الله باندې ایمان دادې چې انسان بل پزړه کې د دې خبره پخا عقیده وساتي چې الله پاک وحده لا شریک دی او دارنګ په هر شی باندې قادر دی نو دا په الله باندې ایمان دی والیوم الاخر ایمان راوړ پر ورځ د آخرت باندې درز آخرت ورته ځکوي چې دا داسې یو ورځ دا چې آخري ورځ ده. قرآن حکیم کې بل کې الله پاک وایي چې د دې یوې ورځې مقدار دا به څومره غټوي 50,000 سنه 50 زره به دا یو ورځ وی لګا
او پدی رضی کې با الله پاک د انسانانو سره حساب کتاب کوي ټول به د حشر په میدان کې جمع کوي نو دی یو سړی پدی باندې یقین وی چې او دا د آخرت رز بوي او پدی کې وا الله پاک د ما سره زما د اعمالو حساب کتاب کوي وعمل صالحا نیک عمل نیک عمل آغا معتبر دی چې کوم نیک عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې وي او حضور صلی الله علیه وسلم داغي حکم کړی وي نو کدا یو طریقې سره انسان نیک عمل کوي ښه عمل کوي چې داغه د پیغمبر په طریقې باندې نه نو هغه ته عمل صالح نه ویل کی نشي ویل کی مثلا د ماسختن مسجد دا سلور رکعات فرض دي او سلور رکعات فرض یو سړی کوي هغه وی چې نیک عمل دی په قران پکې دی چې قران ویل کېږي پکې حضور صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف دی پکې تشهود دی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلى نو زد سلور رکعات په ځمنی شپږ رکعات پینځه کو نو عمل خو نیک دی صالح دی نیک عمل دی پکې ارس خو کړل خدای کوم مثبت د قبول نشي ځکه چې دا د پیغمبر په طریقې باندې نه دی د پیغمبر طریقې باندې نیک عمل وکړه فلهم پس دین پارا اجرهم تدوی اجر دین دربهم پنی درب دوی لبا الله پاک اجر ورکړي ولا خوف علیهم نبوی پدوی باندې سیارا ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنوی خوف د هغه خبري چې آینده به ما باندې څه پریشانی راشي او غم د هغه کاروي چې کوم مخکې تیر شوی الله پاک وی چې په دوی باندې بادا دواړه سيدونه نه به باندې څه غم وی او نه به یاره اوس په دې آیات کې بیا الله پاک د بنی اسرائیلو یو تور طریقه بیانې وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کله چې واغسته موږ د تاسو نه مضبوطه وعده الله پاک د دوی نه سو واغسته مخ کې د دې تذکرہ وشولا چې دوی وی چې اے موسی ته موږ لا قانون خو سراوړه ځکه چې موږ خود فرعونانو اخلاص شو نو چې اوسه په قانون باندې موږ عمل کوو نو الله پاک موسی علی السلام ته وی چې تراشه کوی تورتا الله پاک ولا تورات ورک هغه تورات چې کله موسی علی السلام راوړ او دوی ته وی چې دا الله پاک کتاب را کړی دی دا قانون دی پدې کې چې سړي پاغه باندې عمل وکړي نو دوی چې مون خدا سي نه منو دا خو به خپل طرف نه کوي مون خو به علم منو دا خبره چې مونږه الله په ظاهر باندې وی نو الله پاک وی چې کله دوی لاړل موسی علی السلام بوتل فاخذتكم الصاعقه التا تاسو تندرونی ولای بجلی په تاسو باندې آتا و شو مړ شوي او بیا هم الله پاک ژوند کړی دوی چې کله رااله نو دې نورو ته ژوند شو بیا رااله بچا واو بس دا د الله پاک کتاب دی دا تورات د الله کتاب دی بس موږ ومنلا او الله پاک دا وی چې پدې کې چې کوم شی تاسو خوخي په هغه باندې عمل وکړي چې خوخ نه نو په هغه باندې عمل مکوي نو آلته خو دوی لکه په خو وعده وکړه چې مونږه تورات د الله کتاب منو بس مونږ منله او چې کله دلته کې رالل نو بیا په کې دا خبره وکړي چې الله وایي چې نه چې کوم تاسو خوخي هغه ومنئ او چې کوم خوخ نه نو هغه تاسو ممنئ نو الله په باندې کوی تور غرب تاسو پوښتنه چې منئ که نه منئ نو داغه تذکر الله کوي واذا خذنا کله چې مونږ واغسته میثاقکم په خواده د تاسو نه ورفعنا چې تاسو به تورات منئ لیکن تاسو بیا نه منئ چې نه منئ نو بیا مونږه ورفعنا اوچت کومږه فوقکم الطور د پاسه د تاسو نه غر د تور غر الله پاک په باندې اوچت کا الله پاک د دې اوچتول څخه ګران نه دي حضرت جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام او دارنګي اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام او دارنګي حضرت اسرائیل علیه السلام دا غټي غټي فرشتي دي دوی له الله پاک طاقت ورکړ دي
نو بس هغه ته حکم کو چې دا غر په باندې یوسي او بل ځکه الله پاک وایي چې دا غر په الله داسې اوچت کا انه ذل لکه څنګه چې یو وریاض سورې وي داسې پر معنی کنه معنی نو دوی چاو منو ورستو بیان لا پاک تذکرہ کوي چې دوی خو وی چې مونږ منو او رو باندې ور سره وی عاصینا نه نو د دوی لکه دا قباحتونه دا بدیانې وي بدی کی و اذا اخذنا کلچ مونږ واغستا میثاقکم د تاسو نه پستو پخوادا تاسو نه واغستا پخوادا ورفعنا اوچت کومګه فوقکم التور د پاسه د تاسو نه غرد تور خذو انیسای ما اغس اتیناکم چې مونږ تاسو لرا کړی تاسو له کوم حکم مونږ را کړی دا په مضبوطه سای به قوت مضبوطه واذکروا یا کی تاسو ما فی اغس چې پدی کې لعلکم تتقون شاید چې تاسو یریږئ شاید چې تاسو پرهیزګاری وکړئ ان الذين بشکا خلق امنوا چی مان راور دے والذین خلق هادو چی یهودیان دی والنصارى چی نصارا دی والسابئین سابئین دی من امن بالله چا چې په الله ایمان راوړ والیوم الاخر پر ذاخرت وعمل صالحا لکامل فلهم دی دپارا اجرهم ددوی اجر دین در ربهم پنیز در رب ددوی ولا خوف علیهم نبوی سیر پدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنوی و اذا اخذنا کلچ منگا واغست میثاقکم د تاسو نه پخوادا ورفعنا اوچت کم فوقکم الطور تاسو د پاسه د تور غره خذو انیسای ما تیناکم آغا چی منگ تاسو را کرده بی قوت مضبوطه واذکروا یاد کئی ما فی آغا سے چی پدی کتاب کی دی چی پدی تورات کی دی لعلکم تتقون شاید چی تاسو یرے گئی